سلام علیکم ملګرو، د قاری صاحب د بیان را سره واورئ او ډېر یو ښکلی بیان دی، ځکه چې د حیرانتیا خبره ده چې چاته په منځه کې اختیدل او بیا دا خلک په مسجد حرم کې اوري په خانه کعبه کې. د بیان را سره واورئ، ډېر ښایسته بیان موږ ټول. خانه کعبه کې خلک منځونه کوي او مخې ته طواف والا تېرېږي، حالانکې دا خو ګناه ده، ګناه نه ده، هلته اجازت دی، دلته ګناه ده. جماعت هغه مسجد کبیر یې صحیح، مسجد کبیر 100 گز جماعتي، 100 گزه مطلب دا دی پاکستاني ته 50 گز جوړېږي، شري گز نیمي د پاکستاني گز. په پاکستاني گز باندې کې یو جماعت 50 گز جماعتي منګزاره په مخه باندې تېرېدی شي، خو د هغه د سجدې په ځای باندې شي تېرېدی، دلته هغه ولاړ دی نو په دې صف کې به نه تېرېږي، نور مخې ته تېرېدی شي، په صف کې به نه تېرېږي، صحیح ده. نو هلته مسجد حرام هغه 50 گزه دی که نه سیوا دی، په زرګونو ورته ووایو دومره ګزه غټ جومات دی، هلته اجازت دی، ښه طواف والا بالکل مخې ته تېرېدی شي، څه نقصان پکې نشته، ته هم تېرېدی شي، خیال کوه د هغه د سجدې په ځای باندې مه تېرېږي، ځکه نبي علیه السلام فرمایي که ستاسو مخې ته څوک تېرېږي سجدې په ځای باندې نو ته ورسره جګړه وکړه. نبي علیه السلام فرمایي تاسو به کتلي په حرم شریف کې کوم خلک چې په شریعت باندې پوهېږي ته مخې ته تېرېږي، زر د دا چلي مه راځوئ، دا چلي. ماشاءالله دا بیان تاسو هم سره واورېدو، ډېر ښکلی ښایسته بیان دی. نو وجه څه ده؟ وجه دا ده چې مثال د غټ او د ورو کې او بله خانه کعبه کې اجازت دی د طواف په ټایم کې چې څوک اړوي، خو بیا هم د سجدې په ځای باندې به نه اړوي، په کوم ځای چې خلک سجده کوي که نه او مانځه ته ولاړي په هغه ځای باندې به نه اړوي، که نه تاسو حدیث واورېدو. نو موږ له پکار ده ملګرو چې په دې باندې عمل وکړو او په دې مسلو ځان پوه کړو، ځکه چې اسلامي چې څومره معلومات دي موږ ټول مسلمانانو موږ له پکار دي چې په هغې باندې ځان پوه کړو او دا ویډیو مخې ته شیر کړو او ټول مسلمانان په دې باندې پوه شي.